نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ډیر زیات معزز مشرانو او کشرانو الله تعالی رب العالمین دا فضل او کرم دی چې مونږ او تاسو ته بیا یو ځل د جمعې مبارکې دا ورځ را وښودله. عزتمندو، زمونږ خطبات په دې سلسله کې مونږ د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د هغې تذکره کوله. په تیرو خطباتو کې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند هغه وخت کم چې بغیر د نبوت نه تیر شوی یعنی 40 کالو پورې د هغې ذکر کړی دی، څه ځای کې تفصیلا او څه ځای کې مختصرا. نن چې زمونږ دا خطبه ده او د دې نه بعد چې کوم خطبات دي نو دې کې به د هغه دور ذکر کیږي کم کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت میلاو شو او د نبوت نه دا کمرې ته وشي هغه غوټه د کمرې ته وشي ملمانه دي. هغه زمانی ذکر به مونږ کوو کم کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغمبري میلاو شوی و، د نبوت اعطا ورته د الله تعالی د طرف نه کړی شوی و. عزتمندو، انبیاء کرام دا چې څومره هم دي د دیو د نبوت نه مخکې یو ذهني سفر کیږي او مونږ دا خبره د نبوت نه 40 کاله مخکې چې کوم ژوند دی په هغې کې تفصیلي ذکر کړی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل عقل سلیمه او په فطرت سلیمه سره موحد او مشرک نه او دا خبره هم موږ ذکر کړې ده چې قبل از اسلام قبل از نبوت هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ټولو بدعات او رسومات کم چې په عربو کې شاملو په دیني ابراهیمی کې چې کم شوی هغه ټولو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه برات کړ او د نبوت نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم
د دې خبرې هیڅ امیدوار نه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی پیغمبري ملو شي. چې کوم واقعات دغه طرف ته اشاره کوي نو دا موږ مخکې تذکرہ کړې ده چې دا ټول واقعات چې دي نو دا ټول سړي دا خطا دي. او مستشرقین کم خلق چې د دین علم حاصل کی او بیا الټه په دین اسلام باندې او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه بیا طعن لګي په شریعت کې نقایص او نقصونه راوباسي. هغه خلق بعض دغه رنګ واقعات چې کوم مشهور شوی دي او زموږ معتبر کتابونو لیکلي دي هغه راواخلي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات مبارکه هغه خبرې کوي چې هغه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغه هیڅ مناسبت نه. او د دې دلیل قرآن کریم نه هغه دا دی چې الله تعالی په سورۃ الشورى کې فرمایي آیت نمبر 52 ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب دی چې تا د دین مخکې نه پیژاند چې دا ایمان څه شی دی او دا کتاب څه شی دی قرآن څه شی دی. او دغه رنګي په سورۃ الضحى باغی کې الله تعالی فرمایي ووجدك ضالا فهدى. او مونږ ته به خبره ومون دي نو تعالی بیا مونږ علم درکا هدایت هم درکا. بیا د هر نبی چې څومره انبیای کرام دي هغه ټول په خپل عقلي معرفت باندې الله تعالی ذات پیژندل او دي موحدین. مونږ اوس دا تذکرہ وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبل از نبوت د دې شمار په حنفاو کې کېدو دا یو 10-15 کسان تیر شوي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت نه مخکې چې هغه په خپل عقل باندې دا خبره معلومه کړې و چې د لات منات عزا او دا څومره سيزونو سره چې خلک شرک کوي نو دا نشته دی الله وحده لا شریک دی. او د دې دلیل الله تعالی په قران کې په سوره هود کې آیت نمبر 10 کې فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه و آیات د خپل رب د طرفنا په واضح دلیل باندې نوي. نو دلته مفسرین چې دي هغه د واضح دلیل د بینه چې کوم ټکی راغلی د قرآن کې د دې د تعریف کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل عقل باندې چې دینو الله تعالی پیژندل او الله تعالی د توحید قائل او بیا ویتلوه شاهدون او بیا یو گواه راغی د الله طرفنا نو هغه گواه چې دینو هغه قرآن کریم دی. نو د دې نه دا خبره ثابته شو چې ټول انبیای کرام په خپل عقل باندې اول توحید اومني بیا چې کله قرآن کریم نازل شي نو دا غي چې هغه څه په ذهن کې دا غي تصدیق وشي او هغه باندې یقین نور هم مضبوط شي. او من قبله کتاب موسی اماما ورحمه د دینه مخکې د کتاب موسی علیه السلام هغه کتاب چې دینو دا هم موجود. او دا یوازې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات حواله سره نه بلکې هم په دغه صورت کې په آیت نمبر 28 کې حضرت نوح علیہ السلام هم خپل قوم تداویل دي. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. خپل قوم ته ویل تاسو چې زما مخالفت کوي کنه به تاسو ته پته نشته چې مخکې نام د الله تعالی د طرف نه په یو دلیل باندې نو هغه دلیل دی چې په کوم ذریعہ سره په کوم عقل ذریعہ سره نوح علیہ السلام توحید پیژندل او هغه خبره واتانی رحمت من عنده بیا الله تعالی ما خپل د طرف نه رحمت راکړو نو دغه رحمت نه نبوت مراد ده او فعمیت علیکم غسیز و تاسو تخکاری نه نو دا لازم خو نه ده چې تاسو یو څه نه منئ او زه تاسو باندې په زور ومنم. دغه رنګي په آیت نمبر 63 کې بیا د حضرت صالح علیہ السلام وینا ده هغه فرمایي ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها دين مخکې چې کوم آیات دی قال يا قوم أرأيت إن كنتم على بينة من ربي وقوم تاسو نه ګوره چې په واضح دلیل باندې وم. او دغه رنګ بیا په آیت نمبر 88 کې د حضرت شعیب علیہ السلام دغه شهادت موجود دی چې هغه هم په خپل عقل باندې الله تعالی چې دی نو دا معلوم کړ. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جرهم او خزاعه او د قرنګ قریش په دینی ابراهیم او په ملت ابراهیم کې څومره تحریفات او بدعات کړو نبی علیہ السلام دا غټونو نه برات د حج په موقع باندې چې کله نور حجیان
عرفات ته بتلنو د مکی د قریش شنو دیو بنتلا دیو ته دا خپته و چې دا څه دي دا د ابراهیم علیه السلام طریقه حج ده خو دیو به ویلو چې مونږ عرفات ته لاړ شو دا نور خلک هم زیو بیا زمون کې فرق څه پاتې شو خپل عربي به کوله ښه وس خلک پښتو وو انکو کوي هغه ټیم کې باغ خپل عربي کوله دا نور خلک وزیو بیا زمون قریش په دیو کې څه فرق پاتې شو سلک وخت بعد بیا د څه چلو شو چې د قریشو سره د کوم قبایلو دغه اتحاد او اغوم دا کار پرې خو یې موږ خو د قریشو دغه اتحادیان نو هغه بیا عرفات ته نتله جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د نبوت نمخ کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عام عرب سره په عرفه کې لیدلې ده چې وقوف عرفه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام داغه د بدعات د مخ کې ندی منلی د قرنګي د دینه بعد یو بل خبره مو د کعبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیاست نه مخکې په د عربو کې یو بل بدعت او د خپل یو بل رسم دیو دا رسم جوړ کړو کم سړی چې د بهر نه حج لراشي هغه چې د بهر نه کمی کپڑے راوړي نو په دې کې به طواف نه کوي او که چېرته طواف وکړو نو دا کپڑے بیا وباسي او گزاري به دې ته بیا دیم لاس نه نږدې کوي او بل څوک هم لاس نه نږدې کوي او د برازي او د حرم د خلکو نه به کپڑے اخلي او چې چا سره دا کپڑے نه نو هغه په لغړه سره د کعبه شریفي دا غي طواف کوي سلګه زمانہ پورې خدغه رسم و چلید اخره کې بیا دا غو ذهنون تراله شو ګور دا خدای الله تعالی کور دی کنه او مونږ هم دغه شانتي به کپلو پیدا کړیو راځي چې د الله تعالی د عبادت به کپلو شروع کونو بیا اخره کې بیا یو لوی عام رواج جوړ شو چې د کعبه دا بربند طوافونه وکیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبل از نبوت هم د کعبه چې دینو دا بربند دا طواف چې دین دانه کړه لیټونه ولګو دغه نه بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د تحنس دور ورته ویل کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بخاری شریف حدیث ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د نبوت نه مخکې شپږ میاشتې مخکې د رښتیا خوبونو سلسله شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې په خوب کې ولیدل په یخه باندې به ما قچان چل کېده نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کله دغه چل وشو نو دا خبره یو ځل موږ مخکې ذکر کړې ده چې د غار حرا کې به حضرت عبدالمطلب صاحب چې د هغه به یو میاش د روزي میاش د عبادت وکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم بیا شروع کړو خو چې کله دغه شان واقعات ور سره وشو چې نبی علیہ السلام به خوب کې سلیدل په یخه باندې به مقچل کېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د غم هم زیات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا خپل اکثر اوقات چې دینو دا په غار حرا کې چې دینو په هغه کې شروع کړ او دا غي ذکر په قران کریم کې دا دی چې ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك چې موږ استا سورۃ الانشراح دی په هغه کې الله تعالی فرمایي چې وستا په املا باندې دومره لوی بوجو چې کې دې چې د استا د املا ماته کړو موږ هغه تا نه کم نو دا بوج ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سوچ وکړ خپل دی قوم ته وکتل نو قوم ډیر په لوی لوی ګناهونو کې اخته وخه قوم د جاهلیت ته چې وکتل د قرنګ یغو د بوتانو عبادت کاو نبی علیہ السلام چې ابو تان خود چا څه نشي کولای دا خلک ولې د عبادت کوي د قرنګ په قوم کې شرک او مشرکانه وهمونه داغي بازار ګرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ذهن کې بدا سوچ کاو چې را د قوم می غلط کار کوي د قرنګ اخلاقی ګندګیان وي چا به د چا د عزت خیال نه ساتو به حیاي عامه و ظلم عام په معاملاتو کې لوی فساد او خلکو بسود کاروبار کاو د ظالمانو ظلم دومره هدا پورې رسیدل چې خلکو بخپل لونه چې دینو دا بجوندۍ خولي او د قرنګ انتقامي جنگونه به کله نه کله د عربو تاریخ داسې دی چې په معمولی خبره باندې ډېر لوی زمانہ دا بچ دینو جګړې بچلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دینو دغه حالاتو د قوم نړ زیات تنگ شو نو دې بتلو او په غار حرا کې به سوچ کاوه چې کله بیا الله تعالی چې دینو وحی نازل کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګید چې د دې ټولو مسایلو حل هغه څه دی هغه توحید دی او د الله تعالی دین دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی د قبول چې دینو دا کوش دا رشیا خوبونه چې دینو دا عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی آغاز چې دینو دا بخاری شریف او د مسلم شریف صحیح روایت ده چې دا د رشیا خوبونه نشو د غرنګي بیا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ په غار حرا کې وو دغه ټیم کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر چې دینو مبارک
دا 40 کال او شپږ میاشتې وو چې حضرت جبرئیل امین راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اولنۍ وحی چې دنو دا نازله شو. د دې واقعې صدا سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې وو، एकदम فرشتہ رااله. خود دې وحی نمخ کې صحیح روایت دا سده یو بل روایت شته د عائشہ رضی الله تعالی عنها نقل له چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب ولید چې د قرنګ یو فرشتہ رااله او ماته ویل چې ترا سیراته او خو دل پلیکلو کې چې دا وایا بما ورته چې ما خو سکول سبق وغیرہ مې نه دی ویل ما نه بقارئ و هغه مال زور راکو تر دې پورې چې ما زماله پختې ماته کړې خادم رزو و بیا ماته چې وایا ما چې ما سبق وغیرہ نه دی ویل. دا غینه بعد بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په درې مزل زور راک و هغه الفاظ چې نو هغه زما په دې زړه باندې ولیکل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الریډي چې کم خوب به د شپې لیدو ورځې به سره کار کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې غار حرا ته لاړ جبرئیل امین راغی او هغه ورته چې دینو د قران کریم د ابتدایي آیاتونه چې کم په سورۃ العلق کې د اقرأ بسم ربک الذی خلق په هغه کې چې دینو دا ورته راوړه ورته ویلې وایا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل یو ځلی ورته ویل ما انا بقارئ. بیا هغه جبرئیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام له زور ورک سینې سره خپل راجوخت ک د قرنګ دا کار درې ځله وشو. هغه سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رینو ذهن کولاو شو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه آیاتونه ویلا او دا هغه دغه چې رینو دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دغه آیاتونه نازل شو. د دینه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عائشہ رضی الله تعالی عنها چې کوم روایت ته په هغه کې دا سیدی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه کوړه او حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ته ویلا لقد خشیت علی نفسی و زه په خپل ځان باندې یریږم. اول چې څنګه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر یریدل رنگ هم زیړو او ورته ویل زملونی ما باندې سسیز واچوي سکمبل را باندې واچوي. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک په حوصله کې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل لقد خشیت علی نفسی زه په خپل ځان باندې یریږم. هغه ورته ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ټول واقع چې دنو هغه سکړه هغه ورته بیان. نو دا هغه نه بعد ورته حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د نبوت نه مخکې 15 کال تیر کړ. هغه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق معاملات ټول د تور د ژوندۍ دا ورته ټول معلومو. نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو خبري وکړي او تسلی ورکړه کلا والله ما يحزنك الله ابدا. خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل وقسم په الله تا به هیڅ شری الله تعالی غمجن نکي. بل روایت کې ده ما يخزيك الله ابدا چې الله تعالی به هرگز تا چرته رسوا نکي. تا ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څو صفات هغه ذکر کړ چې ته وګورته خو د خیر کارونه کې انک لتصل الرحم ته چې دین خپلوي پالي د خپلوانو سره سکه خپلوي پالي او د دې مخکې مونږه تذکرہ کړې ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلوي بسنګ پالله. د غرنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم رضاعیرونه خويندې د هغه سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه تعلق نو دا مونږه مخکې ذکر کړی دي. وتصدق الحديث د قرنګ ترشتیا خبرې کې وتحمل الكلا او د خلکو مدد کې وتكسب المعدومه او د نادارو خلکو چې دینو تر هغه د لپاره مدد کې وتقر الضيف د میلمنو قدر او عزت کې وتعين على نوائب الحق او ته د حق په کارونو کې د خلکو مرګستیا کې. د دینه بعد حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د ترزوی ورقه ابن نوفل چې دین هغه ته بوتلو او ورته ویل تخپل د ورارنس واوره د وراره د سلګ سوی. هغه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ټوله قصه وکړه او بعضی روایتو کې داسې راځي چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه قصه وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلی و. ورقه ابن نوفل چې کله دا ټوله قصه واوریده د تورات او د انجیل عالمو د غرنګ د انجیل چې دینو دا عبرانه او عربی ژبه کې د ترجمه کړی مو او د ټیم کې ډېر بوډا شو نظر یې متلو خډیر لوی عالمو هغه چې څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول حالات واوریدل ورته ویله ودا اق ناموس ته او اق فرشته د چا چې په حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی راوړل. دلته کې سوال داسې راځي چې حضرت د ورقه ابن نوفل چې ونو د عیسایو خود د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په ځای باندې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام نوم په دی وجه واغستو
چې حضرت عیسی علیه السلام ته په ماشومتوب کې د مور په غیږه کې چې د په اولنۍ ورځ ورته دا خوشخبری اورولې شوی و چې ته به څه کېږي، ته به پیغمبر کېږي. کله چې حضرت مریم هغه قوم ته راوړو، قوم په لګ الزام وغیره ولګول، هغه قوم سره خبري ونه کړې، خپل زوی طرف ته عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه. هغه ورته ویل چې انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. په سوره مریم په 14مه سپاره کې د آیاتونه دي. هغه ورته ول نو ویل زه د الله تعالی بنده یم، د قرنګي مال به الله تعالی کتاب عمره کوي، ما به پیغمبرم جوړي. نو دا هغه ته پته کم ځنه لګیدلی و، د مور د غیږ نه لګیدلی و. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلویخ کاله پته نه و چې زه به پیغمبر کېږم کنه به پیغمبر کېږم. نو د موسی علیه السلام نوم ورته په دی وجه واغستو چې موسی علیه السلام کله د مدین نه واپس را روانو د شعیب علیه السلام د کور نه، نو چې کله کوه تور ته ورسېد ډایرک او هغه اور پسې لاړ، الته نو ورته ډایرک اور خبرې شروع کړې چې زه سیم انی انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکری. بزستا الله یم. اور نو ورته د قشان الله تعالی د اور شکل خو نور الله تعالی ورته هغه ته خبرې شروع کړې چې الله تعالی یم او زما عبادت چې دینو دا کوه. نو د قرنګي ډایرک چې دینو حضرت موسی علیه السلام ته پیغمبري ملو شو. دغه وجنه ورقه ابن نوفل هغه ویله نبی علیه السلام ته چې دا هغه ناموس او هغه فرشته دا کم چې په حضرت موسی علیه السلام باندې هغه وحی راوړي دا کم چې د اوس د اولنې وحی د نو په دې باندې بلک نظر واچو، د دې په مضمون باندې او دې بلک تشریح هم وکړو. د ټولو ناول چې کله آیت نازلېدو نو الله تعالی فرمایي اقرأ باسم ربک الذی خلق. اول حضرت جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته اقرأ هو. دلته کې مولانا مودودی رحمه الله او د غرنګي بعضی مفسرینو داسې لیکلي دي چې نبی علیه السلام ته د دینه معلومیږي داسې چې دا وحی ورته لیکل شوی راوړو. که چېرته داسې خبره وه چې هغه ورته ویلو چې یاره زه سویم او ما پسې ووایه، نو دا به نبی علیه السلام ته بیا ډېره اسانه، ځکه نبی علیه السلام خو عربي و که نه، داسې خو یو ماشوم ته هم سړی ووایي یاره زه سویم هغه ما پسې ووایه، نو ویلی شي که نه. نو هغه وایي چې دلته نه معلومیږي داسې چې دا ورته لیکلی راوړی شو. نو ځکه ورته نبی علیه السلام وفرمایل چې ما انا بقارئ، زه قاري نه یم، ما مخکې چېرته سکول سبق وغیره نه دی ویلی. دا یو زموږ مولوي صاحب د کراچۍ کې ډېر مشهور دی، هغه خطا شوی په دې ځای کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی نو دا انپړو او دی په لیکلو باندې نه پوهېدو. بیا د دغه صورت چې دی نو د دې آیت نمبر 15 دی لنصفعا بالناسیه، وې دا ټکي وګوره غلط لیکلی شوی دی او وګوره د چا همت هم نشي کېدی چې دا بدل کړي. نو هغه د مولوي صاحب خطا شوی ښه نبی علیه السلام پوهېدو، خو دا قرآن په خپله ولې نه لیکه، دې دپاره یې نه لیکه. او الله تعالی چې نبی علیه السلام امي ساتلی نو د دې دپاره یې ساتلی چې دا خلک دا اعتراض ونه کړي چې دا قرآن چې دی دا نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی، ځکه هغه خلکو ته پته و چې نبی علیه السلام سکول سبق وغیره دا نه ویلی. نو الله تعالی ورته فرمایي اقرأ باسم ربک الذی خلق، ووایه ته په نوم د رب الذي هغه خلق چې تی پیدا کړی. نو دلته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه ویلی شو چې ته د رب نوم واخله، کوم رب چې څه کړی ته پیدا کړی. دلته ورته دا ونه ویلی شو چې یاره الله تعالی څوک دی او څومره ذات یو دی که ډېر دي توحید. ځکه ما دا خبره تاسو ته اوس وکړه چې نبی علیه السلام په خپل عقل سره موحد و، د هغې الله تعالی یو منو. نو ورته ویلی شو چې کوم رب ته یو مني د هغې نوم واخله او دلته ووایه الذي خلقه. دلته کې ورته ویل شو هغه رب چې هغه پیدا کول کوي، دا ونه ویل شو چې څه پیدا کړي دي او څه نه دي پیدا کړي، ځکه هغه خلکو ته رب په دې خبره باندې ایمان راوړو چې د کائنات خالق او مالک او رازق دا څوک دي، دا به عرب هم منل، خو د بوتان چې دي نو دا ورسره شریکان ګڼل. خلق الانسان من علق، انسان دا وینې نه پیدا کړی دی. دلته کې ورته ویل شو نبی علیه السلام ته د انسانیت حقیقت ورته وښودلی شي چې انسان داسې د کمزورو اوبونه او کمزوری پیدا کړی شي او بیا وقتا فوقتا الله تعالی د دې انسان تربیت کوي او دی بیا ځوان شي او بیا اخره کې دی وفات شي. اقرأ وربک الاکرم، ووایه او رب ستا چې دی نو هغه ډېر زیات عزتمند دی. الذي علم بالقلم، الله هغه ذات دی چې هغې خلکو ته علم ورکړی دی په ذریعه د قلم. دلته کې وویلی شو چې دا انسان چې دی نو د دې خپل څه کمال په دې علم په حصول کې نشته، دا چې څه ورکړي دي دا چا ورله ورکړي دي او کله یې ورکړی علم الله تعالی انسانیت ته کله ورکړی چې کله آدم علیه السلام پیدا کړه وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. قرآن وایي چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ د دې کائناتو اکثریت علم او د دې سيزونو علم ورته الله تعالی ورکړی و. بیا دغه رنګ دا زبانی چلیدو
تر دې پورې چې حضرت ادریس علیه السلام زمانه رااله هغه بیا لیکل ایجاد کړ. نو بیا څه دی اوس دا زموږ د تاریخ چې لیکل شوی دی او دا څومره لیکل چې کیږي نو دا الله تعالی د هغې طرف ته اشاره کړې ده چې الذي علم بالقلم دا الله تعالی د انسانانو ته د قلم په ذریعه باندې علم ورکړی دی. علم الانسان ما لم يعلم انسان ته هغه څه ښودل دي چې دته نو معلوم. نو د دې نه دا معلومیږي چې انسانان اول کې صحیح د هر څه نه بې خبرې دا څومره علم چې دی نو دا چا ورکړی دی انسان ته. نو د الله تعالی نه علاوه بل څوک عالم الغیب شته؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې چې دا کم خلک دا نظریه ساتي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د غیب او علم نو دا خلک خطا کوي. ځکه الله تعالی په قرآن کې څه فرمایي په آیت الکرسی کې تاسو ته یاد ده کنه چې ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. د الله تعالی د علم څوک احاطه نشي کولی مګر هغه علم چې چاله سکی ورکی. نو پیغمبرانو سره چې کوم علم دی یا د قرآن کریم کې احادیثو کې چې کوم علم دی یا د څه نه څه چې مونږ ته راورسي نو دا زموږ څه دی دا زموږ کسبي علم دی او دا د علم یو حصه ده الله تعالی چې مونږ لرا کړی دا یا انبیاء کرامو یا نبی علیه الصلاۃ والسلام لور کړی دا. نور علم اصل عالم څوک دی؟ عالم بالغیب او د هر څه نه خبر څوک دی؟ دا الله تعالی ذات دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې که څوک دا عقیده ساتي نو دا خلق چې دی نو دا څه دي دا خطا دي. دا د الله تعالی یو صفت چې دی نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام لور کوي د دغه خبرو نظام وساتلی شي. ان شاء الله تعالی نننۍ خطبه کې دومره کافي. آینده خطبو کې بیا به ان شاء الله تعالی د دینه مخکې سیرت چې دی نو هغه به ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب